خراسان کې یو عاشق اوسېدو، نوم یې دا حضرت عبدالرحمن جامي په نامه باندې دی مشهور نو ډېر غټ عالم دین و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نعتونه به لیکل، بیا چې به داسې خلک پیدا کړو د رسول الله نعتونه به ورته ویل، اشعار به ورته ویل. ډېر یو عاشق سړی و، عاشق مزاجه سړی. نو چې کله حضرت عبدالرحمن جامي دا نعتونه ویل، یو وخت راغو یو نعت یې داسې انداز کې ولیکوی. حضرت عبدالرحمن جامي په داسې عشق سره نعت د رسول الله ولیکوی، تنم فرسود جان پاراز هجران یا رسول الله. نو یو ښایسته نعت شریف یې ولیکوی، چې ولیکو ته داسې کاغذ بند کړو چې دلته یې چاته نه یم، زم رسول الله ته ورې مدینې ته ورځم، رسول الله په قدمو کې درېږم، بیا به دغه نعت ورې ورته یم چې رسول الله مبارک قدمو ته ورسېږم. نو د ده عشق قلبي تعلق له رسول الله سره چې کله دی روان سو، یاران دوستان یې تیار کړو، قافله تیاره ده روان دي. چې کله مدینې شریفې ته ورنږدې سولو، شپه سوله پرېوتل، ستړي دي ستومانه دي. د مدینې ګورنر ته رسول الله په خوب کې راغوتې، ورته ویلې ګورنره داسې چل وکړه، په پلانکۍ لاره کې یوه قافله ده، دومره کسان دي، هغه ټول را روان دي په دې غرض سره چې د ما روضې ته راشي قبر انور ته، ورشه ټول را پرېږده. خو په هغو کې یو شخص د عبدالرحمن په نامه نومیږي، جامي په نامه مشهور ده، ټول را پرېږده خو عبدالرحمن جامي مه را پرېږده، ټول را پرېږده، عبدالرحمن جامي سې را پرې نه دی. شپه د ګورنر راپورته سو، لشکر یې ورسره دي، تلاش هغې لارې ته راورسېدوی. څوک یې پلانکی خلک یې پیدا کړو د خراسان. چېرته ځې؟ د رسول الله روضې ته روان یم. ځه ته څوک یې؟ پلانکی ولاړ شه، ته څوک یې؟ بالاخره حضرت عبدالرحمن جامي باندې لاس ولګېدی. څوک یې؟ عبدالرحمن. یې ته نه سې تلای، پیرې پې ولګېدې. حضرت عبدالرحمن جامي داسې کېناستو، تل یا رسول الله ما خو ډېر شوق درته راخست، په زړه کې مې ډېره مینه درته راخست، ما خو اشعار لیکلی دي چې تا روضې ته به درځم، قدمو کې درته درېږم، ته به درته یامه. زه خو ونیول سوم یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. چې کله پیردار ودرېدل، ګورنر ولاړو، پیردارو ته خوب ورغو، جامي صاحب مبارک لار بدله کړه. کله یې لار بدله کړه، رسول الله بیا په خوب کې ورته راغی، ګورنره ما درته ویل چې جامي مه را پرېږده، جامي خو بیا را روان، جامي مه نیکه ورسه. لشکر راغو، لارې ونیولې سوې، بیا جامي ودرو. چیرته روان یې؟ د رسول الله روضې ته نه سې تلای. بیا خلک ودرېدل، پولیس ودرېدوی. چې بله شپه راله، بیا هغه پیردار ویده سلو. حضرت عبدالرحمن جامي بیا لار بدله کړه. چې لار یې بدله کړه، رسول الله بیا په خوب کې ورته راغو، ګورنره ما ویل چې مه یې را پرېږده، جامي خو بیا را روان ده. بیرته راغو، چې کله ګورنر راغو، حضرت عبدالرحمن جامي ته یې کړۍ ورولګولې، زولنې یې ورولګولې، پیردارو روان کوی، جیل ته یې واچاو. چې کله د جیل په بجره کې بند کوی، الله اکبر، اوس ګورنر نه ده خبر چې رسول الله یې ولې منې کوي. چې کله یې په جیل کې بند کو، زنځیران ور ولګېدل، هتکړۍ ور ولګېدلې، رسول الله مبارک په خوب کې راغو، خو د خفګان اظهار یې ورته وکوی، چهره مبارکه یې په بله خوا واړوله. ورته ویل یا رسول الله دیدار دې راکو، خو د ناراضګي اظهار دې وکړو، چهره مبارکه دې بل طرف ته ولې واړوله. رسول الله مبارک ورته ویل ما د جامع حال خو راکه چیرې ده؟ یا رسول الله پیره به ولګېده، لار مې بدله کړه، بیا به مې پیره ولګوله، بیا به لار بدله کړه، بالاخره زولنې مې واچولې، زنځیران مې واچول، کاتکړۍ مې ولګولې، جیل ته مې واچاو. رسول الله مبارک ورته ویل دا خو دې ډېر بد کړي دي، د ما جامع سره به دې داسې نه کړو، د ما له عبدالرحمن جامع سره به دې دغسې خو مې نه و درته ویلي چې ته جیل ته واچوه، ته هتکړۍ ولګوه. دی ورته یا رسول الله ما خو په دې نه را پرېښو چې جامع به ګناهګار، په دې مې نه را پرېښو چې خطاکار به یي، په دې مې نه را پرېښو چې ته به ځینې ناراضه. رسول الله مبارک ورته نه ګورنره ته خطا یې، دا مې ځکه درته وویل چې جامع مه را پرېږده، په دې مې نه درته ویل چې جامع ګناهګار ده، په دې مې نه درته ویل چې خطاکار او سیاکار ده، بلکې په دې مې درته ویل چې جامع د محمد رسول الله یار ده، هغه د ما عاشق ده، ځکه مې درته ویل چې مه یې را پرېږده. یا رسول الله دا عاشق او د ده په مینې محبت هم خبرې، او بیا دې پابندي ولې پې ولګوله؟ وایر وی رسول الله مبارک ورته پابندي مې به دې پې ولګوله، که چیرې جامع ما در مزاره را رسېدلی وای، زه رسول الله به بیا په قبر کې نه وم پروت، زه محمد عربي به په قبر کې نه وم پروت، بلکې د ما قبر انور به چاک سوی وای، زه رسول الله به ورته راپورته سوی وم، جامع به مې له خپلو سینې سره لګولی وم، زه به راپورته کېدم بیا جامع ته، زه به ورته راپورته کېدم، جامع به مې له خپلې سینې سره لګولی وم. په دې باندې مې درته ویل چې مې را پرېږده، له عشقه ډک را روان ده د ما غلام، د ما عاشق رسول الله مبارک سے په خراسان کې، په عجم کې، په عرب کې د ده مینوال اوسي، عاشق اوسي، رسول الله په خپل نگاه کرم کې لري. نو په ایمان راته وایي ما او تا خو د رسول الله کلمه ویلې، ما او په تا به د رسول الله نظر نه